ډېر داسې خلک شته چې هغه څوک نظر هم کې او بیا یې مني نه، نظر یې هم کې او مني یې نه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زما د امت اکثر مړي چې دي عزیزانو، زما د امت اکثر مړي چې دي هغه به د چی سي؟ هغه به د نظر څخه وي. څونه ډېر خلک چې دي هغه مړي سي. اوس نو زموږ په دا خبره سر نه دی خلاص دا ولې مړ سولو؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ته خو په یوه خوا او په بله خوا پسې ځغلې، هغه وجه دا ده چې دا نظر سوی دی. ورسئ دم ورباندې وکئ، ورسئ دا دم کوي، دی د خپل ځان په خپله دم کې الله پاک به د هغه نظر بد څخه د حفاظت چې دی هغه وفرمایي. دا څونه ښکاره خبرې دي. دا ټوله زه د بخاري او د مسلم حدیث درته وایم. دا زه د بخاري او د مسلم دا داسې نه ده چې د ځانه د یو بزرګ د یو ولی حکایتونه چې دی هغه زه ورته ته اورم. نه نه نه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو څه کوئ؟ تاسو کې چې کله څوک نظر سو نو تاسو دم ورباندې کوئ، دا لرې کړه. او په تاسو کې چې کله یو سړي ته مطلب ناجوړي ورسېدله، ډېر ځله هغه خبره داسې ده چې هغه نظر سوی دی، ورسئ په چا باندې دم کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ام سلمې ته ویلې په کور کې بچی ولیدله، تکه ژړه اوښتې وله، ول دا نظر سوی ده او پر دې باندې دم چې دی هغه وکوي. صحیح سلو. بیا بله خبره داسې ده عزیزانو، دا نظر چې دی هغه ډېر کسان چې دی هغه په پوهېږي دا نظر دی، دا غیر نظر دی. علما فرمایي وای تاسو چې کله سهار د کور راوځئ، ښایسته موټر دی، ښایسته جامې دي، ښایسته ځان دي ښایسته کړی دی، علما فرمایي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ووایه، پر لاسو یې چوکه پر دا خپل ټول بدن یا پر دا ټول بدن باندې دم وکه. دا بدن چې دی هغه په دا قل اعوذ برب الفلق په قل اعوذ برب الناس باندې دا هغه په پناه کې ځان چې دی هغه راوله. صحیح سلو. اوس دا خو نو خامخا لازمي نه ده چې ته به پیر لره ځې، بزرګ لره به ځې، سید لره به ځې، آغا لره به ځې، یو الله والا لره به ځې. نه نه، دا دوه اخرني سورتونه چې کوم دي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا ووایه، پر خپل ځان یې چوکه، الله پاک به ستا حفاظت چې دی هغه وفرمایي. نو لہذا خبره دا سوه عزیزانو چې کله هم تاسو یو ښایسته شی ولیدئ، ماشاء الله لا قوة الا بالله ورباندې ووایه. ولې د چا کور خرابوئ؟ ولې د چا کور خرابوئ؟ هغه ګورئ یو سړی ډېر داسې خلک سته وایه زه نظر نه منم، دا هسې د ملایانو خبرې دي، دا هسې پیغمبر علیه السلام مبارک ویلي دي. نه نه نه، دا خبره نه ده. لکه یو سړی چې راولاړ سي چا ته ښکنځا وکړي، اثر لري که نه لري؟ یو سړی راولاړ سي چا ته ښه خبره وکړي، اثر لري که نه لري؟ نو که یو دا د سترګو بیا خپل اثر دی چې دا اثر پر چا اچول وغواړي، هغه سړی به هغه رقم پریشانه سي، هغه به هغه رقم غمګینه سي. روایتو کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک یو صحابي و ډېره ښه ځواني الله ورکړې وله، هغه لمبېدی نو بیا چا ولدي او دا څنګه ځواني ده، دا رقم بدن خو موږ د چا نه دي لیدلی، هغه پر هغه ځای په دا اوبو کې رایله سو. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک لره چې راوړی، پیغمبر علیه السلام ول ولې خلک وژنئ؟ ولې خلک وژنئ؟ دا بېهوښ دی، تی به ماشاء الله لا قوة الا بالله ورباندې ویلی وای، ولې خلکو ته تاوان و نقصان رسوئ؟ او ډېر ظالمان سته په ځان خبر دی چې زه نظر لرم، بیا هم د سترګې نه راګرځوي، بیا هم خامخا ځې هغه شي ته درېږي چې رالې ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله ووایه. او ډېر بیا داسې انسانان سته هغه وایي یاره که پلانی رالی زما کور یې ولیدي، زما کور به نظر سي، زما موټر به نظر سي، زما دکان به نظر سي. نه نه، راولاړ سه ماشاء الله لا قوة الا بالله ولیکه، دا پر دا خپل کور باندې وزړوه. د عبدالله ابن مسعود چې کوم کور په هغه کې امام مالک صاحب بیا اوسېدی، د امام مالک صاحب رحمه الله دا د عبدالله ابن مسعود چې کوم کور و پر دا دروازه لیکلي و ماشاء الله لا قوة الا بالله. دا د دې چش دی، دا علاج دی.